رانو مرګرو په کوهاټ او رشکې رسالپور کې یو دوه ډېر افسوسناک واقعیات شوي دي. د ډزو په واقعاتو کې د یو سینیر سیول جج او د سابقه ضلع ناظم سره درې کسان چې کوم دي هغه مړه دي او یو کس زخمی دی. د پلنې واقع چې کوم ده هغه کوهاټ کې شوې ده. د کوهاټ سابقه ضلع ناظم دی ملک اسد، د خپل رشتہ دار حلیم سره د کوهاټ نه په خپل ګاډي کې پنډۍ ته روانو. پینډي روډ باندې ګمبټ ته چې کله دی ګاډي رسېدلې دی مسلح کسان په بل ګاډي کې سواره وو، په دې باندې ډزې کړې دي. ملک اسد په موقع باندې مړ دی او د بل رشتہ دار زخمی دی. مقتول ملک اسد چې کوم دی دا د ملک سعد شهید رورو. ملک سعد شهید پېښور کې 2007 کې CCPO پېښور په کیسه خانه کې یو خودکش دھماکه شوی او په هغې کې ملک سعد صاحب شهید شوی و. دا چې کوم ضلع ناظم نن قتل شو دی رورو او د دې بل رشتہ دار سابقه IG پاتې دی ملک نوید. دویمه واقع چې کوم ده هغه د رسالپور تاڼې په حدود کې شوې د رشکې سره. د مردان سینیر سیول جج دی حیات الله خان، دا د سوات کلام اوسیدونکی دی. د خپل اوخي خالد خان ایډوکیټ چې د رستم اوسیدونکی دی. دا دواړه اوخي د مردان نه په خپل سویفټ موټر کې را روانو پېښور ته کله چې د رشکې انټرچینج ته رانږدې شوي دي. مسلح کسانو د دې په دې ګاډي باندې ډزې کړې دي. په دې ګاډي کې سینیر سیول جج او د اوخې چې کوم دی وکیل دا دواړه مړه دي. ملزمان تښتېدلي دي. د پولیس وینا دا ده چې هغې تفتیش کوي. کم دواړه چې مړه دي د فیملی نه به هم تپوس کوي چېرې د دې چا سره څه تنازع شته یا نشته. پولیس وایي په دې کې مزید تفتیش روان دی چې کله څه پته ولګي نو بیا به هغه اپډیټ هم زه تاسو سره شیر کوم. خو اوسه پورې ملزمان چې کوم دي هغه نامعلوم دي.